مصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين سورة العنكبوت آيات نمبر 88 الله أكبر الله جل جلاله باندې دروغ جوړول چې الله پاک دسی ویلي الله دسی ویلي خپل خبره داغه نسبت الله ته کوي الله پاک باندې ځکه فرمایي دغه زیات ظالم بل څوک نشته چې د الله باندې دروغ جوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار چانچه په ما باندې دروغ جوړ کړو یعنی خبرې نسبت ما ته وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حالانکه ما دا رسنی ویلي د ځان په جهنم کې ځای جوړ دی آیت کې الله پاک وایي چې څوک په ما باندې دروغ جوړي چې یو خبره ما نه کړې او دا نسبت ما ته وکړي داسې د کسانو لپاره په جهنم کې ځای جوړ شوی دی په دې دوه خبرو کې انتهایی احتیاط د دې لپاره پکار دی چې موږ کومې خبرې نسبت الله ته یا دین ته کوو په هغې کې ډېر احتیاط وکړو عام طور باندې یو سړی وي چې دا ښه دي دا بد دي دا بدي کوم کار بدي خو د هغې څه شي کې بدي د دین په اعتبار سره هغې ته ویو چې بدي نو موږ به د هغې ثبوت پیش کړو یا به موږ ته پته چې دا په شریعت کې بدي کنې موږ ځانه خبره جوړو واده په دې ټایم کې بدي په دې ورځ کې د کور نه وتل بدي یا په دې ورځ باندې څاورۍ ویسته د کور نه بدي داسې تاسو اورېدلي که نه دا قسم خبرې چې دي دا په الله باندې یا په دین پورې دروغ جوړول دي که الله پاک ویلي چې داسې کار مه کوه خو صحیح ده په دې ورځ باندې کوژدن بدي په دې ورځ باندې کډه ویسته بدي او دې ورځ باندې سفر کول بدي دا قسم خبرې چې دي دا په الله باندې دروغ جوړول دي ومن اظلم څوک ډېر ظالم دی ممن د هغه چا نه افترا چې جوړوي علی الله په الله باندې کذبا دروغ او کذب بالحق یا دروغجن کوي رښتیا ولره حق دروغجن کوي لما جاءه کله چې راشي دا حق دته حق بیان شي دی پرې دی دا نه دی دا صحیح خبره نه ده د داسې کسانو دپاره الیس فی جهنم نشته په جهنم کې مثوى للکافرین زید کافرانو شته که نشته ارسلی بگی خپل پلاٹ دے آتا اللہ اکبر والذین جاہدوا فینا څوک چې کوشش کوي زمون په دین کې لنهدینهم سبلنا مونږ به ورته وښیو لارې خپل د دین وان الله لمع المحسنین او یقینا الله د نیکانو سره دی دا د تسلی نه ډک آیت دی د هغه چا دپاره چې کوم وایي چې زما دماغ خواهشي دي زما په دماغو کې څه نه راځي الله جل جلاله دې کې عام اعلان کوي چې کوم کس د دین په باره کې کوشش کوي هغه زه محرومه نه پرېږدم ووایه سبحان الله څوک دا نه دی چې دی چې زه غریب یم ما به دین زده کړی خو غریب یم یا وایي چې ما به دین زده کړی خو زه ښځه یم یا وایي دین به مې زده کړی خو ما اوس واده کړلی یا وایي دین به مې زده کړی خو اوس مشر شوی یم د څلوېښتو نه اوښتی یم
وزګار نه ما یا مختلف قسم باندې شیطان د لپاره دخکې چې موږ به زده کولو ټایم کې موږ زده نه کوو چې اوس څه چل دی لاړو خراب شو حالانکه دا خبره بالکل ناجایزه ده الله جل جلاله فرمایي د دین په باره کې چې څوک د دین باره کې کوشش کوي الله زه خپل د دین لارې کولاوم موږ تاسو د دې کوشش وکړو قرآن زده کول دین زده کول د دین ضروريات زده کول په دین باندې چلېدل هغه لپاره مهنت کول موږ تاسو په مهنت باندې پړیو د الله جل جلاله در خو دومره عجیبه دی دومره مثال په توګه یو سړی و چې زه په دې دنیوي تعلیم کې دا دنیوي تعلیم چې په دې کې ګران میډیکل دی که نه څه وایي میډیکل کوم اوس د هغه عمر د 50 نه اوښتی دی میټره کې کړی دی نور هېڅ چل نه دی کړی او زما شانې بلکل په ټک نه پوهېږي او دې وایي زه میډیکل کوم او دې ورځ شپه په دې باندې محنت کوي لګیا دی لګیا دی ولې څه شی په دماغو کې نه راځي ټیسټ ورکوي په هغې باندې نه پوهېږي تر څو پورې چې د میډیکل پاس کړی نه وي نو ده ته د میډیکل ډګري میلاویدی شي نه شي اوس که دې کوشش کوي نو هر سړی به ورته وایي چې سړی قلار شه پرېږده ستا دا وخت نه دی نه شي کولی اوس پاس کولی نه شي د دې په مقابله کې دین دی دین یو سړی دی هغه د 80 کالو دی د 80 کالو دی هغه وایي زه قرآن یادوم حفظ کوم د قرآن او هغه شروع کړ بسم الله الرحمن الرحیم او الحمدلله شروع کړ لګیا د خپل محنت کوي نور کار ورسره هم کوي ورځ کې یو ګنټه دوه دین له ورکوي یو آیت یادېږي دوه آیتونه یادېږي یو ته یادېږي یو ته نه یادېږي په دې حالت کې د مرګ راغی دی وفات شو دی به د قیامت پر ورځ د حافظانو په صف کې پرځي د دین په هغه خو په کولو نه ده ډګري د دین هغه په محنت ده د دنیا کې هیڅ یو شی تا ته بغیر چې څو دې کړی نه هغې پورې تا ته هغه شی نشي میلاویدی او د دین چې ته محنت کوې الله پاک تا ته د دین لارې کولاوي زړه دې کولاوي سینه دې کولاوي څومره چې د دین محنت کوي دومره ستا دماغ تازه کېږي کولاویږي د دې وجه نه علما دیندار خلک هغو تر مرګه پورې هغو طالب علم دین یې زده کوي علما دا نه وایي چې یو سټیج ته ورسي او بیا وایي چې زموږ بس دی نور نه زده کوي هغه زنانو ته هغه نارینهو ته ټولو ته د دې خبرې خوشخبري ده چې د الله د دین لارې هر چا ته کولاوي دا بیا سړی نه وایي چې ما ته اوس ټایم نشته اوس راته دعاګانې نه یادېږي نه راته د کور ته داخلېدو دعا یادېږي نه راته د وتو نه راته د بازار دعا معلومه ده نه راته د پرېوتو دعا معلومه ده خو بس دغه خپل کار کوم چې تا پرېښې ده نو بیا د هغې ګنهګار ته پخپله که تا پرېښې نه ته کوشش کوې الله جل جلاله ستا ذهن کولاوي تا ته یادوي خامخا انشاءالله کوشش وکړو که نه که خیر شي د دین باره کې محنت پرېښودل دا د کمقلو کار دی هر څه چې موږ کوشش کوو کوونکی الله پاک دی که یاد شو ښه که یاد نه شو نو په هغه کسانو کې هم داسې شامل شو موږ چې څه مقصد دی هغه حاصلېږي د دنیا لپاره کوو که د آخرت لپاره آخرت لپاره او آخرت کې حاصلېږي زموږ ورته مقصد دی که دنیا کې خلکو ته نمبرې جوړې شو که جوړې نه شي بعضې په نمبر څه کوو هغه خو زموږ نه خامخا دین زموږ هغه ثواب کموي که خلکو ته موږ نمبرې جوړو او که د آخرت لپاره نو هر سړی د دین لپاره تیار دی تاسو وګورئ صحابو چې ایمانونه راوړي دي کوم عمر کې راوړي دي اکثر مشرانو ته لکه 40 کالو 45 کالو 45 کالو 50 کالو 60 کالو په دغه دور کې صحابو ایمانونه راوړي دي د هغې نه وروسته دین یې زده کړی دی او د دین پیشواګان جوړ شي دي د دین مقتداګان جوړ شي قرآن یاد کړی دی او علم کړی دی دا هغې نه وروسته موږ تاسو باندې کوم که تپوس کوي بس وي دماغ مې خوی دی بس اوس پکې څه نه راځي اوس پکې څه نه راځي تا نه تپوس وکړه تا له سهار سړی 50,000 روپۍ راکړې د دې سودا وکړه مختلف شی کور ته راوړه او انپړ هم یې هم د دې 50,000 روپۍ تا سودا کړي ډېر شی مې راوړي ماښام راشي کور کې کښېنې سره داسې کټ کې پروت دی حساب کتاب کوي د 50,000 په دې کې د 200 روپۍ زیات اوس نه دی معلوم هغه نورو ټولو ته حساب کتاب برابر کړی ستا په دماغ خو دغه له خوا نه دي چې دا 200 روپۍ مې کوم ځای کې دي چې جیب کې لاس وهي نه دغه راوتي دا راوتي هغې له برابر د دنیا څه قسم حساب کتاب کوي دکانداري کوي په هغه کې د پړی حساب کوي دکان به د لکونو روپو ډک دکان دی په هغه کې هر شیانه پراته دي اچانک یو شي تپوس وکړه دا شی په څه دی د هغې د اخیستو ریټ هم تاته معلوم دی د خرڅ ریټ هم تاته معلوم دی دنیا نه خو ښایي هي که نه داسې
اکه دلته دین لره شي بس خدای دې موږ معاف کړي الله دې بخښي بس پښو بشي کنه چې ته وځي دا مړ الله جل جلاله د خپل طرف ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قرآن الله آسان کړی دی قرآن الله جل جلاله آسان کړی دی څوک شته چې یاد کړي الله اکبر تاسو ګورئ تاسو کوم سرسری تاسو کوم د څوک پتا ځکه چې هغه د ورځې یو آیت یادول شي شته تاسو څوک صرف یو آیت یادول شي هر سړی یادول شي کنه خاموشي چل به زموږ د قرآن په یادولو کې به ټیم لګي نور خو به چل نه کنه کیږي کنه خدای دې کې په دې کې شل کال ولګي زموږ څه کار دی د ورځې چې نیمه ګنټه ورکړي نیمه ګنټه الله جل جلاله آسان کړی د خدای مسلمانانو هغه کسانو کې به شامل شو الله دې زموږ تاسو په زړه کې د قرآن قدر پیدا کړي دا خو ما تاسو ته ټولو کې یو لوی غټ ټارګټ درکړ یو لوی میشن چې قرآن یادولو خبره به ټولو لاسو چت کړلی شي څه کولی شي اوس خبرې کور ته تلو دعا نه یادېږي هغې لپاره زه چلو کوم نشم کولی خالص دومره ځان نه د دین په باره کې مړی جوړول نه دي پکار ومن اظلمو څوک ډېر ظالم دی ممن افترا د هغه چا نه چې جوړوي على الله فالله باندې كذبا دروغ او كذب بالحق یا دروغجن کوي رښتیا ولرا لما جاءه هر کله چې راشي دا حق أليس في جهنم نشته په جهنم کې مثوى للكافرين زيد كافرانو والذين جاهدوا فينا او هغه کسان چې کوشش کوي زمون په دین کې لنهدینهم سبلنا خامخا بوخو مونږه دوی تخپل لارې وإن الله او یقینا الله لمع المحسنين خامخا د نیکانو ملګری دی ونخشى عذابك يريب استاد عذابنا إن عذابك يقينا استا عذاب بالكفار ملحق وكافران پورین خطے دے ونخشى عذابك او من يريب استاد عذابنا إن عذابك يقينا استا عذاب بالكفار ملحق وكافران پورن خطے دے ونخشى عذابك يريب استاد عذابنا إن عذابك يقينا استا عذاب بالكفار ملحق وكافران پورن خطے دے اللهم صل على محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. الله زمن گناهونه معاف کړه. رمضان له برکته زمن گناهونه معاف کړه. الله زمونږ زندگی بدل کړي الله. حق طرف ته موږ راوړه الله. دین طرف ته راوړه الله. د بيدینه نه موږ توري کړي الله. الله پاک زمون په کورنۍ کې دین عام کړي الله. الله زمون زنانه دیندار کړي الله. نارینه دیندار کړي الله. ماشومان دیندار کړي الله. قرآن محبت زمون په ژوند کې پیدا کړي الله. دا قرآن زمون د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ وګرځي الله. ته زمون د رضا شي الله. بیماران له صحت ورکړي الله. مردگان چې کوم وفات شي د مغفرت نصیب کړي الله. الله پاک ډېر کسان زمون د تیر شوي روزه کې او اوسنۍ روزه کې نشته الله مغفرت وکړي الله. الله پاک دا زمون د کېناستو د هغو لپاره د درجاتو اوچتولو ذریعہ جوړه کړي الله. زمون مور صاحب نه الله پاک د هغې مغفرت وکړي الله. هغې اولنۍ روژه د الله پاک زمون د پلار او د ملنګ سره تمام د موجوده کسان چې دي د دې څه خپلوان دي الله وفات شي دي دا ټولو سره الله په جنت الفردوس کې یو ځای کړه الله. زمون د دې درس د ثواب او ټولو مسلمانانو مردگانو ته ورسوي الله. دا هغو تقصیرات معاف کړي